الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام در الحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي، د ساينس په اړه کې څه مفید معلومات بیانېږي. نن به د بیگ بینګ په اړه کې څه مختصر وضاحت کوو. بیگ بینګ د کائنات د تخلیق په اړه کې یو نظریه ده. څه ده؟ یو د قدیم فلسفو نظریه و. نو د قدیم فلسفو دا نظریه و چې د هغوی د قدم د عالم قایل دي چې هغوی چې د عالم قدیم دی. ماده کنورټ کېږي، یو جسم نه بل ته بدلېږي، یو نه توانایي نه ختمېږي. او دا توانایي چې نه ختمېږي نو دا اوس د هغه قاعده دا ده. دغه غالبا د آینسټاین نظریه هم ده، که د نیوټن د دې دواړو کې د یو نظریه هم ده چې توانایي دا نه ختمېږي، دا موجود دی، یو جسم نه بل جسم ته کنورټ شي. نو دا قدیم فلسفو دا نظریه وه چې هغه د قدم د عالم قایل وو. اوسني چې کوم فلسفه دي نو دوی د بیگ بینګ د نظریې قایل دي. بیگ بینګ وایي انفجار عظیم ته لویه دماکو شوله، مادم پیدا شو، زه د مادم پیدا شو. نن نه څوک وایي چې 14 اربه 80 کروړه کاله، څوک وایي 14 اربه کاله. بس دې کې دغه دوه اقوال موجود دي چې دا پیدا شو 14 اربه کاله، دا ماده زه د ماده پیدا شو، دې نه بعد به د کائنات خور شو. حالانکه که تاسو سوچو کې موږ بل زما مولوي سره په دې باندې مناظره او موضوع تعین د خدای باندې بحث کوو. یو دا بستا یو به زمانه زبنګ دا نظریه ده چې دا کائنات الله تخلیق کړی دی. کته د بیگ بینګ نظریه حالي او د بیگ بینګ په نظریه هم مقصد د پاره د دې د پاره د الله ثبوت موجود دی. او کچری ته ځان له د بیگ بینګ نظریه قایل چې دا بیگ بینګ خود په خود شوی ته په دلایل پیش کوي، هغه یو دلیل پیش نه کړی. مور دې له الله رب العزت د بیگ بینګ د پاره یو شی چې ګوره دوستانو وجود ته راځي، تاسو ویل دي کنه دا به څو خبرې دي کوي ضرورت دی. علت تامه ګرځېدو د پاره څو خبر ځه بس څلور خبرې تاسو ته پته. الحمدلله علت فاعل ورته پکار ځم پوری پکار امادي پکار غایب پکار. حالانکه ملحدین سره یو هم نشته، ملحدین ته فاعل نشته، ور سره د بیگ بینګ د پاره فاعل نشته. چې بیگ بینګ د پاره فاعل نشته، بیگ بینګ ځان له خود په خدا کېدی نشي. مادي نشته، میټر نشته، ماده موجود نه وسه دراله. یو شی چې ترازی د غره په ځای موجود دی، به موجود ترازی چې موجود نه وي صفر نه استخواص نه جوړیږي. صفر جمع صفر جمع صفر صفر برابر د ادم نه به ادم پیدا کیږي، د ادم نه وجود نشي راتلی. کله نه ادم نه څو وجود راوړي دا بسوي نه بس یو ذهن موجود دی. لکه دا یو مسجد یو وخت نو دا یو پلاټ وته دله چې دا هغه وجود ملو شوی ته نه رسته یو ذهن موجود دی. د مفتی صاحب خواري د به معنی چې دا یو خواري وکړه منډه ته له وکړه دا اورته تاسو دا کنه دا داسې کېدل چې دا خود په خود دا یو پالو کېدل چې دا وړو کې وانت کې مسجد یو وړو کې وانت کې محل بغیر د فاعل نه شي جوړېدل. نو دا بوش نو دا میټر چې د ماده نه و، ماده الله پیدا کړو خود په خود وجود. دریم نمبر صورت شکل صورت الله ورکړي. د شکل صورت کې ډیر زیات تفاوت موجود دی. بل زبانو ما په دې باندې 500 سوالات راجمع کړی، څو 500 نم ډیر دي د بیگ بینګ په نظریه باندې چې تاسو یو چې خود به خود ده. موږ خود به خود هیڅ دې نشي دا یو څه شي خود به خود دی وشي. ولی دا څومره شي موږ له په نظر راځي د دې وروسته یو ذهن موجود دی، بل په دې کې تفاوت موجود دی. په دې ګوره صورت ورکړي کړه د هر چا مقصد معلوم کړي چې شری د نور چې کم کار د لپاره پیدا کړي د خپل مقصد موجود دی. دا کنه سپوږمۍ کې چې کم کار د لپاره پیدا کړي د خپل مقصد موجود دی. د ځمکه چې مقصد د لپاره پیدا کړي به په مخلوقاتو کې غور وکړي. په ټول مخلوقاتو کې د انسان ته ټولو کې ذات فضیلت ورکړي. دا خود په خود نه دی، انسان په ټول مخلوقاتو باندې حاکم دی. څه شي دا ټول مخلوقات د څه شي زیر فرمان دي کنه دي. کوم مخلوق زمونږ سره غړونه کولای شي هیڅ کله نشي کولای. نو تاسو جو کې څنګه ګوره خبرې کولای شو، موږ عقل لرو، موږ شعور لرو، موږ دا دونه یو دغه لرو. نو پته ولګي چې د دې لرو تاسو نو سوچته چې موږ له شکل او صورت را کړی دی او موږ له دا نظام برابر کړی دی او موږ له ترتیب برابر کړو. مقصد هغه موږ له بیان کړی دی چې تاسو د ژوند مقصد دا معلوم دی. تاسو به زما عبادت کوئ، تاسو ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړی یاست او تاسو د لپاره بیا سوي تاسو د وجود په کامل کوم چرته په جنت کې. نو الحمدلله د بیگ بینګ په اړه کوم سره خبرې شته.
د مولوي سره زمونږ بحث نو د بیگ بینګ په نظریه وایي ما د الله وجود ثابت کړ. ما ورته ویل د الله تعریف ورته وکړو چې لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض، نه الله جسم دی نه جوهر دی او نه عرض. جسم احتیاج نه لري. ما جوهر او عرض پېژني سړی ونه کتو جوهر او عرض ما نه پېژني. بیا ما ورته ویل د بیگ بینګ دا څلور خبرې مې ورته وکړې. ما تا سره د بیگ بینګ په باره کې څه دلیل شته چې بیگ بینګ خود به خود اوس سړی به نه راته. بیا مې ورته ویل ښځه ارتقا وشوله تاسو ته. ما بیا مې دویمې خبرې ته پوه چې باید توس ارتقا باندې که ته تخلیق باندې د تخلیق کې خپې ایستلې را ایستلې تخلیق نه څه مراد پیدا کول یو شی ورکې بیا پیدا شي. نو ما تخلیق نه پیدا پیدایش د کائنات الله رب العزت خلقت وکړو د کائنات وجود ته راو دا وجود نو دا کائنات نو د وجود ته راو د خلقت نه مراد دا وایي ته اوس ماشوم په نه کړي چې ته د ورکېدو نه موندل غواړي نه کنه. نو ما ورته ویل ته د نن وروسته وایي څه مطلب ما د نن وروسته ته د ارتقا که منې د نن وروسته د خدای تصور نشته. نو ما ورته چې د ډارون دا کتاب پیش کړو استعلوا دا د ډارون کتاب دی د مکمل کتاب د په دلیل کړی دی چې دا د ارتقا معلومات ویل چې ته په دې کې دپس په لپس ما ته وښیوه چې ډارون بابا لیکلی وي چې دا انسان د شادو نه پیدا شوی. ما ورته ویل د مدعي نه د دلیل مطالبه کېږي خو د خاص دلیل مطالبه دا احمقانه خبره ده. دا خو دا ټول کتاب لیکلی دی چې وروره د ده د انسان چې دا ارتقا شوی ده دا څه نه شوی ده د بنماز نه شوی ده. دا په مذهب اول دا میانو سره او د دا باو اجداد په میانو کې مشترک په اوبو کې اوسېدل. بیا موږ وچې ته رالو بیا هغوی په سمندر کې پاتې شو. بیا موږ کې دا پیپړې موجود دي میانو کې پیپړې نشته دی. په دې باندې موږ سوالات جوابات کې لرو مختلف دغه دي دا څومره څیزونه دي. بیا ما ته ویل چې ما ورته ویل بیا مې ورته ګوره د دې دا حواله پېښ کړه. ما ورته ویل ګوره د صراحت سره لیکلي دي یوازې نو حراره بند دی بشر. دا په صفحه نمبر 9 کې وضاحت کوي چې په 45 کاله مخکې د انسانانو د بونځو په درمیان کې آخري نبي نیکه دا مشترک و. د دې نیکه نه وروسته دوه جینکۍ پیدا شو یو د منګه نیا وه یو د بونځو د شادوګانو نیا وه. دا د دوی نظریه ده تاسو د شادوګانو اولاد. نو دا خو ته ماته د ده راښیم دا د تفصیلات دي دا به مکمل کتاب لیکلی دا کتاب په څه لیکلی قرآن په شرح کې ونه ده لیکلی ونه د حدیثو په شرح کې لیکلی. سړی بیا ونه ختو وجود تقسیم یې وکړ ذهني ته او خارجي که بل تقسیم منې که نه منې بس سړی ونه ختو. ما ورته ویل دا بل تقسیم د لزه ثابتوم دی د عقل نه ثابت کم که د نقل نه څه منې هغه ذرایع د علم ته مې راوسته دې ځای کې به ونه کړم. ما مخکې به نه ځي ته به تشریح شروع کړم نه بس یو چې نقل نه ثابت کوئ نقل خو د عوامو د انسانانو پوهې ته وایي. ما ته ویل چې ثابتوم نقل نه ته څه منې چې زه له ثابت کړم عقل نه زه ثابت کړم نقل نه ثابت کړم حواسو نه ثابت کړم عقلي استدلالاتو نه څه نه ثابت کړم. سړی ونه ختو اوس ما ته پرې نه پوهېږي. بیا مې ورته ویل ګوره عقلي طور باندې دا الله رب العزت ته چې موږ وجود دی دا واجب الوجود دا دی څه دی دا واجب الوجود دا دی دا خو د ممکن خو نه دی که نه. دا ټول بیا ویل چې د کاز او د افیکټ کې به یو څه خصوصیت وي دا خو زموږ عقیده ده که نه. ارسطو بابا وایي چې په دې علت کې به یو خصوصیت موجود وي چې دا به د معلول پر راوستلو کې څه وي قادر وي. دا ټول ګوره زموږ ما ورته بیا مثال ورکړو دا زموږ ټول کائنات چې څونه دی موږ اتاره به انسانان یو څه یو موږ اتاره به انسانان دا سره د حیواناتو سره د حشراتو سره د جماداتو دا چې راجمع کې دا یو جنس دی یو جسم دی څنګه دی ته فضا ته والو دا ټول یو جسم دی روان دی رفتار کوي. موږ څه کوو موږ ټول رفتار کوو سره سمندرونو. بیا زموږ دا کهکشا چې دا په دې کې یو رب سیارې دي څو دا یو کهکشا نورو کهکشاګانو ته یو جسم ښکاره کېږي. بیا دا ټولې کهکشاګانې راجمع کې دا یو جسم شو دا ټول چې بیا راجمع کې دا ټول کائنات دا په منظره د یو جسم شو. نو د دې جسم دپاره علت څوک دی هغه الله رب العزت دا خو عقلي طور الله ثابت دی. اوس ما وایي ما ته ته ښکاره کړم ما ورته ګوره دغه جهالت خبرې دې شروع کړې څونه څیزونه یې چې ته یې وینې او ته تېرېدلی شي. بیا وایي موږ څنګه په الله رب العزت ما ورته ویل ته یو دلیل پېښ کړه چې الله نشته که نه وایي الله جسم نه پاک الله جسم نه لري ځکه نشته. ما ورته 50 سوالات دا جمع کړه څو 50 چې الله ډېر څیزونه دي چې ته وجود یې نشته ته منې جذبات دي راوچتېږي دا څه مادي وجود نه لري داسې ده که نه ده انصاف مادي وجود نه لري جبلت مادي وجود نه لري شعور مادي وجود نه لري غوسه مادي وجود نه لري ګریویټیشن مادي وجود نه لري کشش شکل داسې ده که نه ده خوشبو په ګل کې چې کومه خوشبو ده په ګلابو کې دا څه مادي وجود لري نه لکه انسان کې قوت موجود دی دا اواز چې ما ته خبرې کوو دا څه مادي وجود لري دا لهرونه دي سري دا یو لهر دی دا مادي وجود. نو دا یو 50 ما ورته ویل چې دا به له بیان کړو بس بیا اخره کې سړی داسې شو چې خلکو د ګروپ نه دعوه کړو څه ورته ویلي مو که چېرې ته وګډې وړې خپلې دعوې ته نه راځي. الحمدلله تقریبا یو منټ او 14 یو ګنټه
یو غنټه شپاړس منټه الحمدلله هغه سره هغه ویډیو ریکارډ شوی دی، بیا ورپسې وګورئ. ښه نو دا مختصر غونډه کې وضاحت مې له وکړو د بیګ بینګ او دا کارګزاري مې ستاسو ما ته بیان کړه. نو اوس به راځو د بیګ بینګ په باره کې به وضاحت کوو. مولوي صاحب عبارت شروع کنه کړه نو شاباس. بسم الله الرحمن الرحیم. بیگ بینگ. ساینسدانانو د علم کائنات ماهرینو نظریه د بیگ بینگ پیش کړې ده. دا یو ساینسي نظریه ده کوم چې کائنات د پیدا کېدو باره کې ساینسدانانو پیش کړې وه. دا واقعه تقریبا 13 سره به 80 کروڑه کاله مخکې ظهور ته راغلی. عمر ته په وضاحت وکړو چې یو قدیم فلسفه و هغه قدم د قایلو قدم د عالم قایلو دی چې دی دی و چې دلته به دا ماده پیدا شوه. د بیگ بینگ نه دی دا ولې پیش کړي باره کې دی سره څه دلیل دی دوستانو دی وایي که نه دی دا دغه چې دی تاسو ته ما مخکې هم د مثال درکړی و دا ویډیو چې وي دا چې داسې دعوې دا په مزه به د خورېږي څه کوي دا دونه خور شوی دی دا کائنات دا چې واپس به راتاوېدو راتاو کې دی باندې دونه وخت لګېږي چې دا بېرته یو نقطې ته راورسېږي. نه بیا خود دې ته نه وایي دا د ذرې نه شروع شوه دی د یو ګیلاس مثال ورکوي د ګیلاس لاندې دغه څه دا یوه نقطه لاندې نه مثال به لږه بل دا قلم دی دا د دې قلم دا څوکه ده دا بیګ بینګ شو چې شو دا اوس داسې تاویږي دې ته دا را رسېدلی دی دې ته دا 14 اربه یا 14 اربه کاله په دې کې دا چې اوس الټه تاول شروع کړي دا به الټه راځي دا به بېرته چې دې ته راسېږي په دې کې 14 اربه کاله لګېږي. د دې مطلب دغه دی. د ګیلاس مثال ورکوي ما دله د قلم د دې ذرې د دې نقطې د دې څوکې د دې خولې چې دا صحیح تېروځي د دې مثال مې درکړو. دا وګوره دا غټ شوی دی که نه دا په دې تاوېدو کې دا کائنات والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. دوی چې وایي چې کائنات ورځ په ورځ پراخه کېږي دا د بیګ بینګ د نظریې دپاره دوی دا دلیل پیش کوي چې ورځ په ورځ پراخه کېږي دا چې بېرته الټه راتاول شروع کړي نو دا به په یو نقطه باندې ختم شي نو چې په نقطه ختمېږي دې کې 14 یا 14 اربه کاله لګېږي. دغه یوه نظریه ده. لږ وخت پس دې دا هم پاتې دي. بل علوم بعضې ملګري ویره دا کوم چې د ساینس نه متاثره ویره بیګ بینګ نظریه د هغه ویل دا غلام صادق صاحب چارسدم دا روایت نه استدلال کوله بیر الذين كفروا نسمعوا والارض كانت رتقا دا نه استدلال کوي او دا وایي د حادثه په حواله ټول کړي او نو سیو بل در مخلدینو کې کیلانی صاحب د شیخ عبدالرحمن کیلانی صاحب هغه تفسیر کې د بیګ بینګ د پرده پیش کړي. نو مې له وخت پاتې بیګ بینګ نظریه پاتې شي بیا څه کوي بیا وتا څه کوي نه لکه قران کریم د سره دی فلکیاتو کتاب نه دی فلکیات او د ساينس کتاب دی دوستانو واره مسله به د قران نه ثابته وي ها او که نه پکې ذکر منغوایو لکه اوس پکې واسمان نه اوس پورې دوی نه دریا کړی ولې نه دریا چپشا ولې صاحب بره لر بچا ساينس د 15 کالو بچا دی 15% معلومات لري ساينس نو 15 ماشوم سره د 15 کال ماشوم نه توس راولي چې تر پاکستان مال نقشه بیان کړو د پاکستان کې کم خارونه یا بل بیان اس کله نشي بیان د پاکستان خارونه ورته 15 کال بچی ته معلومات د ټول کائنات لپاره څنګه اوس به کې واسمان نشه به دا شانته کېده دوستانو ښه مخکې درته د بیګ بینګ نه هم نیم سوه اربه کاله وروسته ځمکه تقریبا پیدا شوې ده. د بیګ بینګ په وخت کې اوازونه وو ځکه اواز په دې کې اواز موجود نه و بولې چبانو ځکه اواز چې پیدا کېږي ولې چبانو ماده نه موجوده نه او دا دلته دې کې د الفاظ ګډوډ شوي ما سم کړل شابه او د بیګ بینګ په وخت کې ماده موجود نه وه. ماده بیګ بینګ مخکې د ماده د بیګ بینګ وروسته وجود ته راغلی د شباب دلته د الفاظ سم کوي ځان ته ماده د بیګ بینګ وروسته باندې د بیګ بینګ لپاره علت تامه پکار دی چې علت فاعلی ولا څوک دی علت فاعلی الله تعالی دی یو څه چې ثبوت ته راځي د لپاره فاعل پکار وي الله تعالی دی. دویم نمبر علت مادي دی دا کرسی ده دا ټیبل دی دا لپاره چې نوی دا لپټاپ جوړ لګنه دغه ته ویل کنه دا مادي جسم چې نه لري دا دغه چې ډیټا چې په دغه پرته نه دا مادي وجود لري څونه انسټالیشن چې کېږي دا وینډوګان او څونه دا شیونه چې انسټالې کې دا مادي وجود لري ټول دنیا نه مني ونسبانه دا لهرونه دا مادي وجود نه لري کنه ونسبانه نو دویم نمبر علت مادي دی دنه بغیر چې ماده نه وي یو څه نشي جوړېدلی چې ماده نه ونه دا بیګ بینګ څنګه وشو نه پوهېږئ چې وخت نو دا بیګ بینګ څنګه وشو دا څونه سوالات دي دغه شانته کې سوري هم الله موجود دی دغه شانته کې اوس کته وی چې الله رب العزت په الله د پاره نعوذ بالله ته الله په دې کې ګڼي چې دا خدای کائنات په الله پیدا کو الله چا پیدا کړل نعوذ بالله دې سوال کوي
ته ورته چې ته الله د پاره د تخلیق او الله د پاره د خالق ومن دا ممکن شو کنه ممکن کې خودونه دغه نشته به د بل د پاره بل خالق باندې د بل د پاره بل باندې د بل د به دور او تسلسل دي ټول به ممکنات شي سبا شي د واجب الوجود دا تصور به دا شي مشابهانو دا په دې خبرو نه پويږي خام دا چې نو دوه درې خبرې دکړي نو دوی چې ته تر هواړو دا ټکټ تیر هواړو د کفر نه ډک قسم په خدای چې د ایمان دا کوان د لبګ نه دا علماء کرام ضروري دي چې والله په دې کې راپاسي جو میدان کې یعنی مسلمانانو نه روان کړي والله چې نه روان کړي تاسو باندې وکړي منه عقلی ایمل سفر په بیگ بینگ باندې عقلی ترازات او الحمدلله اوس ته پورا ملحدین سے 1000 سوالات پورا باب میں ہوتے ہیں ملحدین نسو سوالات د پاره یو شیش چې نوی وجود ته چې راځي هغه د پاره وخت پکار یو شیش چې نوی هغه د پاره څه پکار وي زمان مکان پکار یو شیش چې نوی هغه راوړي د پاره فایل پکار وي دا تاسو څنګه پته ولګیږي چې بیگ بینگ شوی تاسو ته څه شه ده دا عقیده را کنه نظریه ده عمل زمان تاسو شه ده دته څه جوړ کړی ها بس دې په رد کې تا نظریه جوړ کړو دا بیگ بینگ ما ته بل وزبره زموږ سره مرګره هغه په دی ویلې موږ بالکل نه مرو مې دونه غړي وړي خو چې بالکل نه مې دا ساينسي نظریه دا ولې نه منو خو نظریه څه نه منو عقیده نه منو په تور د نظریه نو ته پیش کوي چې بیگ بینگ شوی دی خبره ده چې شوی دی کائنات لپاره تخلیق ساينسدانانو مخکې نظریه و دا نظریه په تور د نظریه موږ منو په تور د عقیده په موږ رد کوو چې دا زموږ نظریه ده دومره بازار نه سختوي چې ته په دې موضوع نه پیګو څنګه راغله دي ځان ته سوي چې راځي او پر کلګانې ما ورګور هغه ویل چې تاسو بیگ بینگ نظریه منو ته خالق خو منی خو ثاني نه منی ما ګړې ونی ما ثاني هم منی اکثري مثال مولور کو هغه چې دا ګړې جوړ کړل بس له به ونه خو ما ګور دې موضوع باندې ول ځان کوئی کدا نه لغان ما جوړو چې ته پوی نه اور هغه له جوړ دلته تو سره دونه کېو نه اول په دې موضوع باندې چې پوي شو بیا به ته کولای شې تر شو په دې تر کې نه 2 منټه خبرو کې دا ته پته ولګي ته ولاګه په دې صرف په دې اصطلاحات راوړل چې تاسو پورې ته عقلي هغه سره خبرو ولګي شي زبر مخکې زره خیر بیگ بینگ باندې عقلی اعتراضات بیگ بینگ باندې عقلی اعتراضات څه بس کائنات ابتدا څنګه شوې دا سوال د بخوانه را روان دی ساينس وايي انفجار عظیم شو یعنی بیگ بینگ نو ملحدینو د دې نظریې په بنیاد الله جل جلاله د وجود نه انکار وکړو د بیگ بینگ د نظریې خبره نور هم خراب کړه سوالات پیدا شول چې د بیگ بینگ نه مخکې سو دوی جواب کوي چې د بیگ بینگ نه مخکې وخت موجود نه و وخت نو چې وخت نو ته څنګه یو کار کې ته ماته وخو د دنیا کې ته وګوره سوي ماته وخو ته معنا د مذهب ثبوت غواړي پس سره ما ورته ویل کنه ته په ساينس باندې په ایمان بالغیب لري او زه پس د په مذهب ایمان بالغیب لري ته ما ته خو چې دا بیگ بینگ کې دوه وخت نو څنګه وشو موږ د ماډل پیش کړل چې موږ یو نو په دې خبره ور سره دلیل نشه چې وخت ولې موجود نه و دوی کوشش کوي چې جواب ورکړي د بیگ بینگ نه مخکې هیڅ نه موجود نو دا څنګه واقع شو نو بیا بل سوال پیدا کیږي چې بیا بیگ بینگ څنګه پیدا شو چې وخت نه ځکه د یو شی واقع کېدل لپاره وخت ضروری وي او مکان هم ضروری وي او بل سوال هم پیدا کیږي چې دا بیگ دماغ کې आवाज موجود نو आवाज پکې په بل سوالدار چې په دماغ کې आवाज موجود وي نو دماغ چې کیږي تاسو بغیر د دماغ بغیر د आवाज موردل دي یو ټیر چې دس کې هم څه کوي دماغ کې هغه आवाज لري یو معمولی ټیر دی دا کې هم یو څه کې یو غرب کیږي هغه د یو د ماده یو نقطه پزی پرته او به دې کې څه شو نو جوش پکې پیدا شو یو بلک یو دا بلک سره د आवाज نه راوځي کله چې आवाज پکې به ورته سوال کوي دای چې ما ته ویل دي دای چې وایي आवाज پکې هم په سوال دی چې په وای نه ده هم په سوال دی دا سوال نه کړی دي چې وایي چې په بیگ بینگ کې حیات په ماده کې حیات موجود هم په سوال دی چې په وایي چې پکې نو هم سوال دی یاد دی هر کله دی به چې وایي چې په دې کې आवाज موجود څنګه نه دې کې आवाज موجود چې د باګه کېدل تا ته وایي چې आवाज پکې موجود ته بس جواب دی دا کنه وخت आवाज د ماده نه پیدا کیږي ماده موجود نه ونه څنګه دی وخت دا आवाज پکې پیدا شي دوستانو سنجیده اوریدا ته چې دې کې आवाज موجود او आवाज پکې موجود دا ماده موجود نه ونه څنګه پکې ماده دا ګور आवाज پیدا کیږي دا اوس आवाज پیدا شو ماده وجنګیدل ماده موجود نه ونه څنګه پکې आवाज دا خو د ماده ته پیدا کېدو ته چې आवाज پکې موجود نو ته ماده و دماغه او چې باقي سوي आवाज موجود نه وي بل چې دا ماده پیدا کېدل پته کې حیات موجود او موجود نو کوي موجود به په سوال دی چې موجود نو به په سوال دی چې هوا حیات پکې موجود ته د ارتقاء قایلی څه قایلی دا ماده به د ارتقاء نه تیر شي او کبه نه تیر شي کله تیر شي د تعقیده خراب شول ارتقاء دی باطل شو کوي چې تیر شي نو بل ماده به د بل نه ارتقاء نه تیر شي بل به د بل نه تیر شي بل به د بل نه تیر شي دا به دور او تسلسل نشي خلک په کم پاپو
بیا دې خوا راشه که ته وایې چې دې کې حیات موجود نو بیا هم در باندې سوال دی دا په سوالو کې دا درس چې ریکارډ شي دا به اورئ یو ځل نه یادېږي یو ځل باندې سړي ذهن کې نه کېږي ګوره دا که نه درته که ځان پوهول غواړئ په دې موضوع که نه پوهول غواړئ بیا خو مسله نشته دی خو که ځان ماهرول کول غواړئ دا درسونه ګوره بار بار اورئ که ته وایې چې حیات پکې موجود نه په دې کې نو د دې بېجانه مادې نه څنګه دا جاندار پیدا کېږي نه پوهېږئ بېجانه سینه ته ماته یو شی پیدا کړه که ته ماته وایې چې انډه ده بېجانه ده دا انډه د څه نه پیدا شوې دا د جاندار نه پیدا ده نه پیدا د نه وروسته یو جاندار موجود دی چې دا بېجانه تا ته وجود ته راوستې ده نو پته ولګېده چې الله موجود دی مولوي جبار چې دا بګ بینګ کړی دی دا الله کړی که د بګ بینګ باندې مولوي جبارو نو خو صحیح شوه که نه موږ ویل چې په ابتدا کې خبره ده که نه چې بګ بینګ وشو وروسته اوس خو ارض کې غرب او غروب دی دماکې کېږي اوس خو نه دا بګ بینګ ابتدا کې شروع کېده دې کې اواز موجود و که نه د ابتدا د بګ بینګ ابتدا نه خبره د څه ده د دماکې په ابتدا کې اواز که په وروسته په بیګ کې وي نه چې ابتدا کېږي او غرب کوي دا چې په ابتدا کې دله دا غرب پکې و که پکې نه نو دغه خبره ده خبره سوال کوه او نو صحیح شوه که نه خاورې نه وروسته خو موږ یې لږ مانو که نه چې موږ ته قادر دی رب که نه چا بسې ګوره دی وایي چې تاسو به یې خاوره بېجانه کړې نو څنګه تاسو خو موږ دې دپاره علت موجود دی که زما رب موجود دی په دې قادر دی چې د دې خاورې نه بېجانې نه څه ښایسته جاندار دا خو ستا او زما کې دقه انفرادي فرق دی چې ته وایې خاورې ډېرې او انسان کې فرق نشته زه هم په ما او په خاورې ډېرې کې فرق ډېر دی ما ته عقل را کړی شعور را کړی ما کې حیات پیدا کړی دا چا را کړی دا زما رب ما ته را کړی داسې یو دا راغلی تماکه شریک واز څه بچ دی تماچې دی چې د ټوپک د غلان دی هغې سماز دا نه وروسته ګوره ښه سوال یې وکړو سلنسر یې لګولی دی سلنسر ورته وایي دا سلنسر چا لګولی دی اواز یې ورته بند کړی که نه دا سلنسر ته په خپله مه لګوه ته بیا د اواز بند کړه زه تا نه رګنم ده نه وروسته یو ذهن موجود دی که نه پیره اوس ګوره د هوا به دې خبر شي ښه خبره ده ګوره دا ښه خبره ده د نه وروسته به یو ذهن موجود وي دوستانو نو هله به څه کېږي د اواز به بندېږي مولوي جبارو ښه بخت ښه سوالات کوئ د دې موضوع متعلق سیسټم دي ارتقا خو موږ قایل نه یو که نه زه پوه نه شم ستا په سوال دوباره ریپیټ کړه دا خیر ده علم کې اضافه کېږي دوستانو نه که نه بېجانه نه که نه ته پوه نه شوې که نه دا نه دی پوه دا وایي موږ دا بېجانه شی اول پیدا شو بېجانه نه دی پیدا اول دا بېجانه شی چې ماده ده دا پیدا شو نو بېجانه شی د یو جاندار نه پیدا کېږي بیا د دې بېجانه نه جاندار چې پیدا کېږي د له وروسته ذهن پروت وي ته اوس پوه شوې پوه نه شوې اوس پوه شوې دا بېجانه شی اول پیدا شو که نه ته وایې چې بېجانه نه دا بېجانه شی دا ماده بېجانه ده د دې فرض دا خان دی ملګه دا بېجانه ګوره ماده کې که چېرته حیات موجود سوال دی چې دا ماده به د خانه تېره شوي که بله به د بلې نه تېره شوي بله به د بلې نه نو دور او تسلسل دی چې خبره دې غلطه لاړه باطله شوه که ته وایې حیات پکې موجود دا ماده چې بېجانه پیدا شوه ده نه اوس څنګه دا جاندار پیدا کېږي که ده نه څوک جاندار پیدا کوي د ده نه وروسته به یو ذهن موجود اوس ته پوه شوي مخکې ده د خیره نو آیا د بیگ بینګ د کېدلو په وخت کې اواز موجود او که نه موجود سوال نقطه د انطلاق څنګه پیدا شوه شاباسي د هغې نقطې د دماغې په نتیجه کې چې کوم کائنات پیدا شوی دی نقطې زور څنګه وشو دا نقطه موږ ورته نقطه وایو دی ورته میټر وایي دا څنګه وشو مولوي شبانو بیگ بینګ نه فورا څه وشو دا سوال دا بیگ بینګ چې کېدو تاسو ته ما ویلو د ساینس دا نظریه ده چې د اول سیکنډ شپږ دېرشتمه حصه څو دا ډېر محدود وخت دی سیکنډ محدود دی او چې سیکنډ بیا په شپېتو تقسیم کړي یو سیکنډ چې په شپېتو تقسیم کړي او د ده شپږ دېرشتمه یا پنځه دېرشتمه یا اووه دېرشتمه حصې ته ورسېږي دا ډېر دې وخت کې د کائنات د خورېدو دا رفتار د رڼا د رفتار نه تېز و نو دلته خو ستاسو مسلمه نظریه دا عقیده ده چې د رڼا رفتار څومره دی
یو ځل یو سکند کې څونه دی 3 लाख 3 لکه کیلومتر چې 100 1 لک شپږ اتیا زره میله جوړیږي نو دلته د خورېدل خو د رڼا رفتار دلته خو ستا بیا بل عقیده باطله شوه که نه دا بلو جبانو دا په سوالات دي نشه بس تر اوسه چې ساینسدانانو اندازه لګولې ده دا هغوی وایي 32 دا یو سکند 22 ایسا شاباس دا موجود دی عبارت موجود دی شاباس د ماکې نه وروسته د یو میلي سیکنډ 22 ایسا څه وشو ساينسدانان چې لګروسته لاړ شي چې د 1 ملي سکند اته درشته میسي ته ورسیږي 22 میسي پورې سم نشته دی سره خو کله چې اته د اول سکند بیگ بانګ وشو د بیگ بانګ اول سکند اته درشته میسي ته ورسیدل دلته فزکس ته اختلاف فزکس ته مشکلات جوړ شي د فزکس عقیده او نظریه باندې اعتراضات شروع شي ګوره شابه زګ دې وخت کې درجه حرارت دومره زیات او چې د شي موجود ممکن نه و دا ماده پیدا شو دا یو ګرم حرارت پکې موجود دا برته یاد ګور دا اټه خبرې برته یاد مونږ جواب دون حرارت په دې کې موجود مول جبانو چې داغه سو د پاره کې یو سیس حرارت چې کله ډیر شي کې به د سیس وجود نشي ممکن کې دا سوځيږي څه کې ویل شي مول جبانو شابه د بیگ بینګ نه یو سکند وروسته د دنیا پیدا شوه کاربوني حصې پیدا شوې نو دې وخت کې د کائناتو د پیدا کېدو رفتار د رڼا د رفتار نه زیات و دا خو مسلم ثابت شوی خبره ده چې د رڼا رفتار د هر څیز نه تیز وي ځکه د رڼا رفتار په یو سکند کې 1,80,000 میله دی مونږ زبانو چې 3 लाख کیلومتر جوړیږي دلته دا په نور په اعتراضات سونه په وکړه د کې لګ جو موږ په ډیر وکړه مسله د توازن په بل زبانو چیرته چې دماکه کېږي د توازن خرابېږي تحریب راځي څه کېږي دا څنګه دماکه شوی چې دلته یو توازن راوستی دی انسانان ځان له جنس لري حیوانات ځان له جنس لري داسې ده که نه ده په دې کورنه کې 322 پیمانې ساینسي پیمانې موجود دي په نورو کې ولې نشته په سپوږمۍ کې ولې نشته په مریخ کې ولې نشته په دې نورو سیارو کې ولې نشته دي دلته چې دا څونه ګوره هوا اکسیجن هایدروجن دا یو سکند بند شي 1.5 سکند د هوا بند شي 1 منټ د هوا بند شي اکسیجن د بند شي ته وګورئ ټول انسانان مړي وکړل دا په دې کې څنګه توازن راغلی دی د دنه وروسته چې توازن ته چیرته ویني دنه به وروسته سوي یو ذهن به موجود وي بولې جبانو دا توازن خود به خود نه کېږي شاباش سوال په کوم ځای کې چې دماکه وشي نو هلته موجود نظام زندگی در هم برهم شي یا په هغه نظام زندگی کې یو توازن او ترتیب راشي سوال بالکل بیگ بینګ دا مسله توازن ویل شي که زمون کائنات د دماکي سره پیدا شوی نو په پرو کائنات کې به حیران کن توازن او یکسانیت او ترتیب و دا به څنګه قائم شوی ورکه دا چرته به ترتیب ماده نه د به ترتیب د ماده به ترتیب ده دا ماده په وجود کې احتیاج لري نه پکې عقل شته نه پکې شعور شته د به ترتیب ماده نه دا ترتیب چا ور کړی دی الله ور کړی چې زمونږ د موږ ته خو نو موږ له دنیا کې خو بیا خو به تاسو کې بیا به کفر او تعالی اختیار در کړی دی په قیامت کې خو به ته ویني کنه ولو ترى المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم ربنا اغفرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا ان ممكن یا الله موږ واپس ولېږه الله چې مال یې غلې عقل در کړو شعور در کړو دا علماء درته لګیو دا نقلي خبره درته بیانو تا د سکندر اعظم په باره کې خو نقلي خبر ته منو د چنګیز خان په باره کې خو د نقلي خبر منو د ساينس د قوانینو په باره کې خو تا نقلي خبر منو بغیر د ایمان راوړو د زما په ذات څنګه ایمان نه راوړو بغیر راځي چې سرمن دی باسو اعظم الزمان دا غي وجه اول هایدروجن او هیلیم جوړ شو بیا د درانه عناصر اول مولزمانو هایدروجن او هیلیم جوړ شول بیا ورپسې درانه عناصر پیدا شول قدیم فلسفو به عناصر څو ګڼل څلور عناصر اربع اور ده خاور او اوبه هوا شوله اوبه خاور اور دا څلورو دریو سور 120 عناصر دي سور 120 118 پورې دریاب شوی دي هیلیم دي اکسیجن دي هایدروجن دي هم د څور پسې ته باندې سبانو دا غي نسیاره او ستوره او کهجاګانې پیدا شوې او بل اخر د ژوندۍ ظهور وشو د دې مسالې حل لپاره ماهرین یو قاعده جوړه کړې ده د دماکي په وخت زموږ کائنات کې یوازې نه وو بلکې نور کائنات هم پیدا شو دا حالات صرف زموږ په کائناتو کې اتفاقي ډول دا موجود شو کوم چې ژوندۍ تیرول لپاره مناسب اتفاق سره راغلي بڼه دا عقل باندې چې محل دراشي ورو اتفاق سره دې ته ولګي یو بس عبارت تاسو سره پاسې د ډاک یو قسم محل جوړي ولا اتفاق سره چې ورکوټه ونده کې د ستمرلې کور اتفاق سره نشي جوړېدل دا دون نظام دا دون کائنات دا نور او د سپوږمۍ دا د روان نو دا د په اتفاق سره پیدا شوی دا عقل مني د چیزې زی و چرته برازي بازو ته برازي چې ته اس کله د الله د مخلوق نه انکار نشي کولای مرګ ټول مني ابل دا بولې دی ویلو څوک به مړ لګای ورته ویل نو مرګ ته ولې مني تا خو نه دین نه کنه ته خو نور ویني چې بري تا خو مرګ خپل نه دین خپل مرګ دلې چالي دلې ولې دا مني
نو د الله د مخلوق نه انکار نشي کولای. پته ولګي چې تمرین ته نه بیا تاسو کې حساب کتاب بدل نه غواړي. موږ دا درسونه دې د پاره کو موږ دوی له څه کو موږ دې ته مسلمانانو تاسو د مور او د خېټې نه ملحدین نه پیدا شي. د مسلمان د کور نه لاړې مور په د پاره ته الحاد اختیار په خپل ځان باندې سوچ کا فکر ہے انسان تو بے جان سا پتھر تو نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر تو نہیں ہے. تو علم کا چشمہ یا سمندر علم سمندر کو نہیں کرنا پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں. وہ جو کچھ بھی ہو آج اپنے حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے. وہ اللہ راگیر پر دیکھی گورا وہ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کی کسی پر کے برابر کرے. دا ګوره د ماشي د وزر عمر حیثیت نه لري. تا دې د پر خپل رب پرې وستو خپل خالق خپل مالک زمون پالون کې د پرې وستو مړه ته څونه بے انصاف انسان یې ملک د الله دې بس موږ دې ته تبلیغ کو موږ علماء کرام ته وایي چې دې موضوع باندې کار وکړي دا ځکه خلق بیان کې خلق مسلمانان کې خلق شکوک او شبهات اختیار کوي. مولوی زبان ولله زموږ د ایمان عبادت کې خبر زبان وو سوال داري په کائنات کې صرف په دنیا کې ژوند لپاره اسباب پیدا شو د هایدروجن او نور عناصر دا په نورو سیارو کې ولې پیدا شوي دي؟ ولې نه دي پیدا شوي؟ په دې قاعده سره په ساينسدانو شدید تنقید روان دي. ځکه زموږ د کائناتو نه علاوه د بل کائنات وجود نشته چې هلته دا عناصر موجود شي نو دا به د مشاهدې سره او د تجربې سره دوی ثابت کولی شي. د مشاهدې سره ثابتولی شي او د تجربې سره چې د توخه شي د لاړه او په سپوږمۍ کې څو هوا اکسیجن او هایدروجن او هیلیم پکې موجود وو. مریخ د وچ ایلن ماسک وایي د 100 زره ټپه مریخ کې استعمالو به پکې هوا پیدا کوم د پلار مشکور الله پکې نه پیدا کړ. الله رب العزت پکې نه پیدا کړ. دوی څونه ترقی کړی ده. دوی سوې اوس داخله تاسو ساينس دونه ترقی وکړه تاسو سم دلته نه دي نو څه ترقی وکړه ته خو تم دلته نه ځکن تاسو کړی ته صرف د هغه په خبرو باندې صرف روان او خپل مذهب نه خپل عقیده نه انکار وکړه. دا غوړ چې د خپل ایمان نه خلاص کړم ځبن هغه بیا په دا چې سوچ او فکر کوي هغه به د منی وته خو هغه مسله ولې خراب ده د انسانو مسله ولې خراب ده هغه خلک ولې ملحدین دي چا بس دین خو تخت ده اته د مخلوق نه ورته خدای جوړ کړی دی. عیسی د عیسایانو د ټولو د نظریه دا چې الله مادي جسم نه پاک دی او عیسی علی السلام مادي جسم لري هغه ول زوی جوړ کړی خدای نعوذ بالله. هغه چې خپل بایبل ته ګوري دی خو د کائنات فطرت ته ګوري هغه دا ټیک نه دی. هغه چې مسلمان شنو به د مورز بوکای جوړیږي چې به ایمان راوړي به د ایمان په حالت کې د دنیا نه دي چې به په کتاب ملک قرآن ساينس او بایبل او دا نور ګڼ علما موجود دي مل زبان او شابه. نو دا ټول عناصر صرف زموږ په دنیا کې ولې پیدا شول او نورو کهکشانونو کې دا عناصر ولې نشته دي؟ مول زبانو پوه شوي ډارک میټر سټیفن هاکینګ بابا سوې د دې په سبب له کتابونو راوړم دا وایي چې ډارک میټر چې دا موجود دی موږ نه شو لیدلی. تاریک ماده چې 15% دوی چې بداوي د نظر حد دا تاریک ماده بزان نه په اخلاص نه لکه دا د دې ډیر څه نه موږ نه شو لیدلی. سبب ان شاء الله د دې حواله راوړم او سوال چې دا مسله افق د دې سو وضاحت ان شاء الله دا سبب واخر دا وانه